چې عموما زمونږ نوجوانان نسل گیمونه کوي، گیم مثلا کرکټ کوي، ورزش کوي، لډو کوي، کریم بورډ کوي وغیرہ وغیرہ، ډیر شي گیمونه کوي. نو علما فرمای هر هغه گیم چې پاغې کې تا دنیاوی فائدہ وي، مثلا ورزشي بګه، کرکټ کې ورزش ته بګه، هاکی کې وغیرہ، والیبال کې، فوټبال کې، دا اوس ورزش ته بده کې، او یا دینی فائدہ وي. دینی فائدہ څه معنا؟ توربازی، تلوار بازی کې د کتا ته دینی فائدہ کېږي، د جهاد تیارې کې، نیزه بازی کې، لامبو ازده کې. نو دا داسې مقابلې دي چې د کتا ته یا دنیاوی فائدہ ده یا دینی فائدہ ده. نو کو چرته تا د الله د یاد نه غافل کوي. نمبر 1 شرط ده د گیم کې ته مبتلا یو، د الله د یاد نه غافل کېږي. دویم دا چې د بندگانو حقوق نه پامال کې. مثلا ته گیم کې اخته او خزتانه مطالبه کوي چې مالم لګ ټایم راکړه، ته په کلار کې نه ز گیم کوم. نو دا د بنده حق وای کو نه وای چې دا غرنګ د بنده حق پکې نم په عمل کېږي، د الله یاد نه غافل کېږي او د منځونو نه غافل کېږي. دا درې شرایط چې پکې وي چې د دې درې سيزونو خیال پکې ساتي، نو بیا ته د گیم کول شي چې پاغې کې دنیاوی فائدہ وي یا دینی فائدہ وي. نو د دې قانون لاندې زمونږ نوجوانان نسل نن سبا د پبجی گیم ډیر زیات پابندۍ سره کوي. پبجی گیم داسې گیم دی چې دې کې نه دنیاوی فائدہ شته او نه دینی فائدہ شته. دنیاوی نقصانات ادا دي چې څوک یې کثرت سره کوي، د په ذهن باندې منفي اثر پروزي. کله کله په خارج کې ډز ډز راغستی، لیدل شوی قتل شوی دی، د ذهن دومره منتشر شي چې په موس کې ډزې کوي او بیا په خوب کې ډزې کوي او بس چې څوک ولا په مخ راځي ډزې به کوي. دومره منفي اثرات لړ کوي. د موز نه غافلی دا ظالم، د بنده د حقوقو نه غافلی، د الله د یاد دهانې نه غافلی. دا ټول برایان بده کې موجود دي. او بل دی کې یو سټیج راځي، زمونږ علماء بده تحقیق کړي د بن نوریا ټاون، د دارالعلوم دیوبند، د دارالعلوم کراچۍ، دا غټ غټ مدارس نمونه را داخلم دینه د دې متعلق سوال وشو. هغه تحقیق موجود دي، فتوی موجود دي چې دې کې یو سټیج داسې راځي چې یو پلیر طاقت حاصلې. نو طاقت دا په هغه صورت کې حاصلې چې یو بت ته په سجده باندې شي، اوله طاقت ورکی. بیا د هغه وخت خلکو احتجاج کو مسلمانان رو ودل چې دا گیم د ختم شي. نسن اساس سټیجونه تلر کړل، خدا فساد پکې اوس هم کم سن اساس ځای کې موجود دي چې خلک دا پلیر چې کم دځې کوي چې سره مقابله کې خدي، نو دا د طاقت د حصول لپاره بت ته په سجده باندې شي. کله کله د طاقت او پاور حاصلولو لپاره بیت الله شریف یو دغه جوړ وي، د سه نقش پاغه باندې ډزو کې ولا طاقت ورکی. ته په ایمان وای دا ستا په ایمان ډز دي کو نه دي؟ څنګه مسلمان ته ته څنګه د توحید قایل چې تاسو تندې د الله نه علاوه غیر الله تخکته کیږي؟ زموستا د دین اسلام بنیادی عقیده د توحید چې الله به یو غني په ذات کې په صفاتو کې، الله نه علاوه بغیر الله تسر نخ کده کې په دې گیم کې د توحید په عقیده باندې ستا आवाज او غزار کیږي. نو علما فرمایي حکم داده که یو انسان ته د اول نه پته نه او د داسې حرکت وکړو، نو په دې وجه خو د دایره اسلام نه خارجي کې نه خو ګناه کبیره کې مبتلا دي، توبه دی وباسي، کلمه دی دوباره وایي. او که یو انسان ته پته ای چې د بت ته سجدي کولو سره زه د دایره اسلام نه خارجي کم، غیر الله ته سجدي کولو سره انسان کافر کیږي، دته دا پتم دا او بیام دا د حرکت کوي. بت ته په سجده شي پاور حاصل کی، په بیت الله شریف باندې ډزیو کی پاور حاصل کی، دته پته را چې دا کفر دی او بیا مکړل، نو بده عمل سره به د دایره اسلام نه دا خارج دی. دا زما فتوا نه ده، د بن نوریا ټون فتوا ده. او کو د په نکاح کې خزوی خزه په طلاق شو، په دې سره عمل سره دا د دین اسلام نو وته د ټول نیک اعمال برباد شو. حکم دا دی چې فوراً به کلمه وی دوباره چې اسلام کې داخل شي. کو نکاح شرط وینو فوراً په تجدید نکاح کوي، تجدید ایمان به کوي.
ګوره دا مسله اهمه ده زمونږ نوجوانان نسل پکې اخته دي تباہ و برباد شو پته ورته نشته به مسلم راشي ولته پبجي گیم کوي تباہ و برباد شو پکې بعضې ملګري وایي نه مونږ خو پکې دا نه دي لیدلي تا هغه سټیج ته رسېدلې نه یې وروره د دې خپل یو میشن د خپل یو سټیج دی چې هغه ځای کې په پاور حاصلولو دپاره بت ته سجده کې ورنه هلته ستا ګیم ختمیږي نو د الله